محمد مدانی دی دغنار پما گلزار د محمد مدانی دی سوزوا می هر موتم هجرانا ډیر 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 دغنار پما گلزار د محمد مدانی دی دغنار پما گلزار د محمد مدانی دی جمال چې د یوسف چې د پر زلیخا شوله جمال چې د یوسف چې د پر زلیخا شوله ستا په نور رخساره چې د ټوله دنیا شوله ستا په نور رخساره چې د ټوله دنیا شوله لیونی یم چې یار غواړم تانا غیر 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 لیونی یم چې یار غواړم تانا غیر 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 په عجم کې داسې یار د محمد مدانی دی په عجم کې داسې یار د محمد مدانی دی سوزوا می هر موتم هجرانا ډیر 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 دغنار پما گلزار د محمد مدانی دی دغنار پما گلزار د محمد مدانی دی وار کړه لږ هجرانا چې سینا درته پالن کړم ملما د محمد نارا چې درته سم کړم ملما د محمد نارا چې درته سم کړم ستا قسم چې په خوشبو مې نکړې هیر 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 ستا قسم چې په خوشبو مې نکړې أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم محترم کتونکو زمین الله دارالفتاح والفضا پېښور آنلاین پټو سیسټم نه ستاسو په خدمت کې حاضر یم د معمول مطابق زمونږ لایف پروګرام د شرعي مسایلو د حل لپاره هغه چې کوم دی ستاسو وړاندې پیش کیږي دا پروګرام دارالفتاح والفضا پېښور نه په دې نیت باندې نشر کیږي چې څومره مسلمانان وروڼه خویندې دي څومره شرعي مسایل دي د هغوی چې هغې ته د قرآن او د حدیث مطابق د هغې حل معلومه شي زموږ د دارالفتاح نگران و رئیس استاد العلماء استاد المفتین حضرت مولانا مفتی غلام فرید حقانی صاحب دامت برکات ملالی موږ سره تشریف فرما دي هغوی به انشاءالله د ټولو مسایلو هغه حل تاسو ته انشاءالله د قرآن او د حدیث په رڼا کې وړاندې کوي زموږ دا پروګرام په فیسبوک باندې لایو نشر کیږي کوم ملګري په دې کې شرکت کول غواړي نو تاسو د ملګري د پی ټي سی ایل په لاین باندې چې کوم دی راتلی شي پی ټي سی ایل نمبر ځان سره نوٹ کړئ په ډسکرپشن کې هم تاسو ته په نظر راځي 09152303330 0915230 دا زموږ د پی ټي سی ایل نمبر دی کوم سوالونه په پی ټي سی ایل باندې وشي د هغې جواب فوراً وړاندې کېږي دې نه علاوه په کمنټ کې هم تاسو خپل سوالونه پوښتنې کولی شئ کوم ملګري زموږ پروګرام لایف اوري نو د هغې خدمت کې دا گزارش کوو چې دا پروګرام تاسو زیات نه زیات ملګرو سره شیر کړئ چې ډېرو ملګرو ته چې کوم دی هغه فایده ورسېږي مفتي صاحب د پروګرام باقاعده آغاز کوو اولنۍ پوښتنه موږ سره یو ملګري کړې ده عادل خان دوی دا پوښتنه کوي رحمان ګل پوښتنه کړې ده چې اولنۍ پوښتنه رحمان ګل به د دې پوښتنه دا ده دی وی چې د کاسمیټک دکان کې د زکات حکم څه دی آیا دا قیمتي خرید باندې به موږ چې کوم دی زکات ورکو او که قیمتي فروخ باندې به چې کوم دی زکات ورکو أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد کاسمیټکس دکانونه چې وي یا کریانې دکانونه چې څومره دي کلیو کې دکانونه بازار کې دکانونه په دې ټولو باندې زکات فرض دی
د ټولو دوکانونو کې کم از کم 50-60,000 روپۍ سامان خامخا پروت وي، نو چې په کومه دوکانونو کې دومره سامان پروت وي 50-60,000 یا دې نه زیات سامان پکې پروت وي، نو دې په قیمت فروخت باندې به زکات ورکوي. هر کال چې دوکان دی اچولی دی، مثلا په رجب کې د دوکان اچولی، چې رجب بله میاشت راځي نو ته به دوکان کې وګورې چې تا سره سامان څومره دی او سامان قیمت څومره دی، فروخت خرڅوی په څومره باندې. راوړی د سامان په 4 لکه دی خو کېږي خرڅوی په 15 لکه روپۍ، نو زکات په ورکوی د 15 لکو روپیو زکات په ورکوی، او په 1 لک روپۍ کې 2.5 روپۍ زکات فرض دی، یعنی 40 روپۍ. تا سره 40 لکه روپۍ دی 1 لک پکې زکات دی. تا سره 40 کروڑ روپۍ دی 1 کروڑ درکې زکات دی. 40,000 روپۍ دی نو 1 زر پکې زکات دی، 40 روپۍ. نو په 1 لک کې 2.5 روپۍ زکات دی. داسې حساب ورته لګوه. سونا چې په کور کې زنانو سره دا استعمالوي او که نه استعمالوي، دې باندې هم زکات دی. البته زنانا سره سونا ده خو د 7 توله 9.5 تولو نه کمه ده او پیسې ورسره نغدې نشته، په دې باندې بیا زکات نشته. که یوه زنانا ده چې هغې سره 9.5 تولو نه زیاته سونا ده او نغدې پیسې ورسره نشته، دا به هم زکات ورکوي، فرض دی پې. هغه زنانه چې پیسې ورسره نشته خو د 9.5 تولو نه سونا ورسره کمه ده، په دې باندې زکات نشته. که د 9.5 تولو نه زیاته ده ورسره یا کمه ده خو پیسې ورسره شته نغدې چې زکات پې ادا کړي نظام بالاجزا په صورت کې، نو دې باندې زکات فرض دی، دا به زکات ورکوي. کاسمیټکس دوکانونه یا کریانې دوکانونه یا په کلیو کې کم دوکانونه دي، اکثر خلک د دې زکات نه ورکوي، سره سوچ نه وي چې ما باندې هم زکات فرض دی. په د کلي کې 1-2 دوکانونه دي، دا سوچ نه ورځي چې په ما زکات فرض دی. بیا ووایي چې دوکان مې برکت پکې نشته، دوکان کې مې ګټه نشته. ولې نشته؟ ته زکات نه ورکوې. الله فرمایي چې ویمحق الله الربا ویربي الصدقات، چې ته زکات ورکوې نو ستا مال دوکانداري روزګار دی کې به زه برکت اچوم، او که ته زکات نه ورکوې نو او صرف سود طرف ته د دروغو ګټه کوې نو الله فرمایي دا به زه کموم، نو خامخا به توان کېږي. ظاهري طور باندې به د سودا زیاته کېږي، پیسې به ډېرې راځي خو توان به درته ملوي. دا ټیک که نه دا راکړه. نو امید دی چې زمونږ کلي دوکانداران یا بازار کې نور وړه وړه دوکانداران یا غټ دوکانداران دا به نن ورځې نه بعد دا عهد وکړي چې زه به یا الله زکات ورکوم. ته زکات ورکوه، ستا دوکان کې به برکت وي، بې دپاره هېڅ قسم د وظایفو ضرورت پکې نشته. زکات ورکوه صحیح طریقې سره، نو انشاءالله ستا دوکان کې به برکت وي. ما پیر ته ورځم، ما فقیر ته ورځم، ما وظایف کوه، ستا دوکان کې به انشاءالله برکت وي. کم ملګري زمونږ دغه پروګرام اوري په سوونو په 1 غنټه کې دننه په سوونو مسایلو جواب ورکو، دا خلکو ته رسي. څوک چې صرف زده کوي عمل پې نه کوي، 100 رکعتو نفلو ثواب میلویږي، نو تا به ته چې شرکای تا په وجه ثواب میلویږي. څوک چې زده کوي نو ثواب به تاله میلویږي. نو زیات نه زیات یې شیر کوه چې تا ته په قبر کې بیا د راحت د یخوالي ذریعه وګرځي، صدقه جریه وګرځي. دا پروګرام زیات نه زیات شیر کوه چې په فیسبوک باندې په دا سوشل میډیا باندې اسلامي مسایل خلک زده کوي، نو تا ته به په دې کې عزت هم وي او برکت به هم وي، تا لپاره به صدقه جریه هم وي. الله پاک ته ټول هغه خلک خوشحاله لري چې زمونږ پروګرامونه اوري، زده کوي، عمل پې کوي او بل ته یې رسي. الله دې سرسبز او شاداب لري هغه خلک. جی دغه رحمان ګل به بله پوښتنه دا کړي چې د بینک نه د قرض اخیستو حکم څه دی؟ بینک نه د قرض اخیستلو حکم دا دی چې حرام دی. بینک نه چې ته پیسې راواخلې هغه پې سود اخلي که نه، لږې لږې به جمع کوې، 1000 2000 5000 10,000، نو هغه درنه زیاتې پیسې اخلي. نو زیاتې اخیست چې درنه اخلي نو دا معنی چې سود درنه اخلي په قرض باندې، نو سود اخیستلو ورکول دواړه حرام دي. نو بینک نه قرضې مه راخله، دې کې سود راځي، ښه دې کې ګناهګارېږي. بعضې خلک بینکونو نه قرضې راخلي، وایي چې لږه غوندې ګټه ده، که لږی که ډېره ګټه سود خو دی که نه. نو بینکونو سره معاملات مه کوه، زیاتتر چې ضرورت وي نو کرنټ اکاونټ پکې کولاو که. ځنه کارونه داسې دي چې بغیر د بینک نه کېږي نه، نو هغه به د کرنټ اکاونټ کولاو که ضرورت په بنا علما کرامو اجازت درکړی دی. جی کم ملګري سلام کړی، موږ ته سلام را رسېدلی او دعا فرمایش یې کړی، الله پاک درخواست یې کړی. الله پاک ته دوی زړونو نه خبردار دی چې څه مسایل یا له ټولو مسایل حل کې. شاید جانی وي ستاسو ته کال کېږي. ربي ګل حقاني وایي چې مټ کې ستن وهلو سره اودس ماتېږي. جی رباني صاحب مټ کې چې ستن ووایې په هغې باندې اودس نه ماتېږي. البته که وینه پسې راووته، دا چې ستن بهر کړه د مټ نه او وینه راووته
بیا د صفا کړه هغې سره اودس ماتېږي چې وینه را ونوتله نو فقط په ستن وهلو باندې اودس نه ماتي اودس اله مات شي چې ته ستن راوباسې هغې نه لږ شانتې وینه راوځي وبهیږي اسلم خان افریدی وی چې میډیا په دعوت چلانا یا پھیلانا حق ہے یا جانی و مالی وقت لگا کر دین و دوړه ثواب دی په میډیا باندې هم دعوت کار کول مسائل بیانول حق خبره رسول په میډیا باندې دا ډیر زیات ثواب لري او دارنګه ک جانی او مالی تور باندې وخم لګای جان لګای مال لګای دعوت تبلیغ کې ګرځي دا خو ډیر اهم شی دی په میډیا نه زیات په خپل ځان ولګای دعوت تبلیغ په لار کې وځي د ډیر ثواب دی ځکه چې خپل اصلاح دی وش نو خپل اصلاح ډیره ضروری ده نو دواړو کې ثواب دی خو زیات ثواب پدې کې دی چې جان او مال ولګای او دعوت تبلیغ سره هم شبی جمعې ته هم زه سروزام لګای کم ترتیب مشران درته خلې په ترتیب باندې دعوت تبلیغ کار کا دی کې ډیر اصلاح راځي مفتی صاحب السلام علیکم سو پریشانی دا دعاګانو کو محمد انیس صاحب الله دې پریشانی ټوله ختم کړي الله دې زړه مرادونه پوره شیرخان صاحب الله پاک ته خوشاله آباد لره چارځي کې شیرخان مروت صاحب یې کنو دلته د خپل نمبر راولي کا میسج کې کومنټس کې خپل نمبر ولي کا شیرخان توکل مسکین وای السلام علیکم السلام مولانا صاحب په منځنی قاعده کې څومره درود شریف وای نو سجده سوا واجب کیږي جی عبدالعزیز قاری صاحب اسو کو درود شریف شروع کی دومره وای چې اللهم صل علی محمد نو دومره ویلې نو دا باندې سجده سوا واجبېږي منځنۍ قاعده کې چې څوک درود شریف ووایي نو دومره پورې کینی زیات چې اللهم صل علی محمد پورې کینی نو د باندې درود سجده سوا واجب کیږي دا به سجده سوا کوي مفتی صاحب السلام علیکم میرے گردے بہت زیادہ کمزور ہے مہربانی کرے کوئی عبداللہ افریدی وایي چې زما ګردې کمزوري څه وظیفه راته الله پاک ته شفا کامله عاجله درکړي په نهره باندې ته اوه ورځې داسې عمل وکړه په نهره باندې اوه پیرې سورة الفاتحه درې پیرې قل هو الله احد ښه په اخلاص سره درود شریف مخکې ورسته ورته په نهره باندې په اوبو باندې دم کا اوه ورځې دغه عمل وکړه ویس کا الله پاک په دې د ګردو بیماری ختمه کړي او مونږ دعا کوو چې یا الله چې څومره بیماران دي د ګردو الله دې شفا کامله عاجله ورکړي عادل خان سلام کړی دعا الله پاک ته ټولې مسلې حل کړي عادل صاحب خو نبی خان وہی چې کالا رنگ لگانا کیسا ہے نبیل خان صاحب تور رنگ لګول خزې د پاره سړی د پاره مسلمان د پاره جایز نه دی البته کای تور کې لک سورواله واچي سرخی طرف ته مایل شي نو بیا جایز دی مولانا نجم ثاقب صاحب جی پوښتنه کړې چې رمضان کې د خرج کولو حساب د آیا اخیستل کیږي او کنه دا مشهور شوی دا چې ما په رمضان کې چې څومره زیاتې پیسې لګای نو تاسو سره به حساب نه کیږي دا خبره مشهوره ده نو په شریعت کې خو د اصل نشته ولې به نه کیږي که رمضان وي که غیر رمضان کې د که اسراف وکړو نو ډېره ګناه ده نورو ورځو چې اسراف کوي نو پکړ خوشته خو رمضان کې چې غلط کار کوي نو ډېره ګناه ده اسراف کول په رمضان او غیر رمضان کې ګناه ده جی صدقې داسې دي چې رمضان کې چې صدقې کوي زیات ثواب ملوي صدقې مراد نه دی خبره چې مشهوره شوې ده د خپل خېټې مبارکې متعلق ده په خپل خېټه باندې یو شی دی چې وخړو بل موړ شي نو بل شی څه خوري زیاتی خپل خېټې سره هم زیاتی کوي نو دا ګناه ده د کې جایز نه دی بل یو ملګری دی عبد الله صاحب د پښتنه کوي چې ګوهریانو او سیفیانو د عقیده کې فرق پکې نشته ګوهریانو سیفیانو په عقیده کې فرق نشته نو کته څنګه د سیفیانو نه ځان ساتي داسې ګوهریانو نه ساتي دومره فرق دی پکې چې سیفیان ګوهریان ځان سره نه شاملې او ګوهریان چې کم دي هغه په سیفیانو باندې رد نه کوي ځان ورنږدې کوي دا د دې مثال داسې دی لکه دیوبند والا چې کم دي هغه وایي چې پنجپیریان زمونږ نه دي نه دارنګه سیفیان وایي چې ګوهریان زمونږ نه دي خو ګوهریان وایي چې یعنی دوی مترد نه کوي عقیده یوه ده دواړو نه ځان بچ کړه ګوهریانو نه هم سیفیانو نه هم جی قاری امین الله صاحب تاکان ټلیفون کړو جدي وی چې جمهوریت باره کې لږ تفصیل سره موږ ته ذکر کړي بعض علما په سوشل میډیا باندې ویغي وی چې جمهوریت کفر دی او مفتی صاحب بیان موږ ورته دا چا فرمایلی قاری امین الله صاحب تاکل نه دوی چې مفتی صاحب لږ تفصیلی وضاحت موږ ته کوي جمهوریت تفصیلی خو ما 15 شپږ منټو ویډیو شته په جمهوریت په متعلق
چې که تاسو مونږ په دې خبره ځان باندې پوه کړو چې جمهوریت څه معنا ده، مطلب یې څه دی، په پاکستان کې جمهوریت په کومه معنا باندې عملي طور باندې استعمالیږي، په دې ځان پوه کړو مسله ختمه ده. او که ته جمهوریت دا معنا کوي چې کومه معنا یې امریکا کې خلک کوي یا په یورپ کې خلک د جمهوریت معنا کوي یا استعمالوي څه دپاره، نو اوس مثلا یو مثال داسې درکوم چې یو بینک دی اسلامي بینک دی، خو بینک خو دی که نه، او یو سودي بینک دی، نوم خو څه شی دی بینک دی. نو څوک تپوس وکړي چې بینک څه شی دی، نو هغه هر سړی ورته وایي چې دا بینک چې دی دا حرام دی، دې کې سود دی او دغه دی. او بل طرف ته یو اسلامي بینک دی، هغه بینک دی، نو زه وایم چې د اسلامي بینک خو جایز دی. نو ته وایي دا څنګه؟ ځکه چې په دې کې عقد کنټریکټ چې کوم طریقه کار دی، دا متبادلې چې کوم دی دا اسلام ته راوښتی دی. نو د دې مثال داسې دی، جمهوریت په دا معنا باندې چې یورپ والا ورته جمهوریت وایي، هغه دا معنا باندې استعمالوي چې ډېر خلک جمع شي، چې هر یو حکم یو کو، هر مشوره یې وکړه، چې وایي ویلې چې مثلا که ګناه وي که ثواب وي، که وایي ویلې چې دوه هلکان د خپله کې واده سره داسې شوي فرانس کې جمهورو دا وویل چې دوه هلکان د یو بل سره واده کوي یا دوی ښځې د خپله کې واده کوي، نو دا جمهوریت په یقینا چې کفر دی، صریح کفر دی، چې څوک یې مني څوک پکې ټول کافران دي. خو چې پاکستان ته راشي، نو پاکستان کې دغه علت دا حرف علت چې کم دی که نه، دا علت دا علماء کرامو ته ایستلی دی. هغه وایي جمهوریت ته منو، ځکه چې قرآن کې الله فرمي وامر مشوره بینهم، په مشورې سره عمل کوه. وګوره نبی علیه الصلاۃ والسلام به هر کار په مشورې سره کو. جنگ احد ته چې تلو که نه، نبی علیه السلام خوښه نه وه چې زه احد ته بهر لاړ شم، خو جمهور وویل چې بهر ووځو. نبی علیه السلام چې جمهور ویلي ځه بهر ځو، خوښه یې نه وه، خو مشورې باندې عمل. قدیانو نه فدیه متعلق هم مشوره وکړه، نبی علیه السلام خوښه به نه وه، خو چې ډېرو به ورته مشوره ورکړه په هغې به عمل کو. نو په ډېرو په مشوره باندې عمل کول څه ګناه نه ده، د قرآن حکم دی. خو لیکن دا علت پکې چې داسې خبره باندې دوی سره جمع شي چې ګناه کار وي. نو په پاکستان کې 1973 عین کې دا صریح لیکلی شوي دي چې په دا خبره به دا جمهوریت په نه جمع کی، بلکې که څوک جمع کېدل هم دا به د عین غدار وي، دا به د پاکستان غدار وي، چې داسې حاکمیت اعلی چې کم دی دا به الله ته حاصل وي. که چا سکول ویلی دا ټکه به اورېدلي چې حاکمیت اعلی چاته حاصل دی؟ الله ته حاصل دی. نو پاکستان کې جمهوریت چې کم دی، هغې چې کم علت پکې د کفر دی هغه ته وتلی دی. نوره طریقه انتخاب ته جمهوریت ویلی شي چې 100 کسان جمع شي، ډېر کسان یو بادشاه منتخب کی، نو دغه ډېر کسان جمع شي بادشاه منتخب کی. ابوبکر صدیق رضی الله ډېرو کسانو جمع شل منتخب یې د بیت په صورت کې. اوس ورته نوې طریقه ووټ ته حضرت علی رضی الله تعالی عنه په وخت کې ډېر خلک جمع شو، علی رضی الله ته ووټ ورکړ، خلیفه یې جوړ کړ. ډېر نیم خلک داسې و چې نه یې ورکړو، خو باوجود د دې چې ډېرو خلکو ووټ ورکړو، حضرت علی رضی الله خلیفه شو. نیمو نه ورکړی، خو کم خلکو نه ورکړی، حضرت معاویه رضی الله طرف ته. خو اکثریت چې کم دی هغه په علی رضی الله باندې جمع شول، اکثر جمهور. نو بیا څه وشول؟ علی رضی الله بادشاه جوړ شو. دا طریقه روانه ده د اسلام په دې کې ګناه نشته. کم علت چې د کفر دی هغه ته ایستلی دی. الحمدلله علماء کرامو ته دعا کوئ. دې کې هر فرقې علماء کرامو قربانۍ شته، د بریلیانو، د اهل حدیثو، د علماء دیوبند ټولو، حتی چې شیعاګانو، د ټولو علماء کرامو په جمع باندې جمهوریت نه دغه کفر د علت وباسلی دی. امید دی چې سر به یې پې خلاص شوي. جی بل یو ملګری دی چې شیر محمد خان د لکي مروت نه دی وی چې ما نوکرۍ مسله ده، وظایف مې موکل او ډېر زیات خلکو سفارش وغیره هر څه ستړی مې وکړي، خو ما ته خلک بعضې کسان وایي چې تا باندې بندش دی. نو مفتي صاحب ما ته سورة البقره دی ووایي په اوبو باندې دم کی، په هغې د ولامبي بالکل به دغه بندش د ختم شي. امجد د دې نه ټلیفون کړی دی چې زما ډېره مالي تنګي ده، مفتي صاحب ما ته څه وظیفه وښیي دا تنګي. هر وخت چا چې مالي تنګي ده او قرآن پاک یې نه دی ویلی، هغه د هر وخت په اودس کې اوسي او کور ته چې راننه کېږي السلام علیکم سلام دی اچي. که کور کې ښځه وي او که سړی وي که هر څوک وي سلام دی اچي. که کور خالي وي بیا دی هم په نبي علیه السلام سلام اچي، تش سلام دی اچي په تش کور باندې. او هر وخت د اودس کې اوسي او قل هو الله دی چې کور ته راننه کېږي یو وری دی قل هو الله وایي. دا خو هر سړی ویلی شي، که انپړه سړی ویل دې سره به رزق دومره فراخ شي چې خلکو ته به یې ورکوي. او کم خلک چې قرآن پاک ویلی دی وظایف زده کولی شي، عادي په اودس کې هم اوسي، اودس سره دی داسې وایي اللهم اغفر لی ذنبي ووسع لی فی داري وبارک لی فی رزقي. 3 وارې دی وایي الله به خپل کور هم ورکړي، خپل روزګار به ورکړي او روزګار کې برکت واچوي. ډېره جمع دعا ده، مسنون دعا ده، دا دی وایي. الله پاک ته ټولو مسایل حل کړي. السلام علیکم. هغه وایي د حمزه خان چې زمونږ په جماعت دی او په هغې کې زیاتې جمع کېږي، یوه جمع نه زیاته جمع کول مکروه دی، نه کېږي. ها نوره جمع پکې نه کوه. دا هم فالو کړئ چې د پیج کې پروګرام
د جمعې په شپه وي میلمه پکې شیخ الحدیث والمفتي اسرار الدین عرف ملک صاحب ښه دکان پټکي باندې زکات په پټکي باندې وایي چې څوک ته کنه ما خیال چې مفتی اسرار الدین عرف ملک صاحب او ملک صاحب مونږ دوست شپ قدر کې نه تنګي کې هغه د جمعې په شپه پروګرام کوي دا فالو کوي دا ملګری وي رفیق الوت وي دا ملک اسرار الدین چې کم دی مفتی سره دا ډېر ښه سړی وي دا پروګرام د جمعې په شپه کوي دا اوري ښه خبره الله دې استقامت ورته نصیب کی رحمان الله جی یو ملګری ته پوس کړی دی وایي زه په کرایه باندې کور ورکوم که نه نو چاته چې ورکوم نو هغې نه 1 لک روپۍ اډوانس واخلم نو دا کومې چې ما سره پرتې دي اډوانس د هغې ورل نو دې زکات په ما باندې کېږي که په هغې باندې کېږي دا خو هغه ته واپس ورکوې که امانت تا سره پراته دي چې د چا دي هغه به زکات ورکوي ښه جي به یو ملګري چې او تا ولې اخیستې 1 لک روپۍ ته زیاتې پیسې ته ما اخله ګناهګارېږي او لږې پیسې ته واله که بلب ملف خراب شي 10 یا 20 زره پټکۍ ته اخله زیاتې پیسې 1 لک ما ته اخله ښه جی بل یو ملګري ته هغه کړی دی وایي چې دعاګانو درخواست دی لټري مو ویستې د حج دپاره الله پاک ته حج ته قبول کی الله دې مونږ ټول حج ته بوزي عمرې ته مو د مونږ بوزي او مونږ زړه نه دعا کوو چې یا الله مونږ ټول مرونه چې आवाज اوري مسائل زده کړي د ټولو ته حج عمره نصیب مونږ ته هم یا الله صورت جوړ کړي چې مونږ هم مدینه او مکې ته یا الله تا کور ته لاړ شو تاسو وایئ چې امین دې سره ابو سدیس وایي چې دا پټکۍ څو غزه سنت دي په دې کې مختلف روایات دي نو څومره صحیح حدیث دې متعلق نشي څومره غزه پکار دي ښه صحیح حدیث شي بس چې څنګه پټکۍ وي په سر باندې راتوول شي په کومه طریقه راتوي که په ما په طریقه باندې راتوي که په دا طریقه راتوي او که شملې چې کمی دا پکې راغلي شملې ورستو طرف ته نبی علیه السلام دا یو دوی شملې راغلي او رنگ پکې نه دی راغلی که سور رنگ وای که شین وای که تور وای که سپین وای چې کم د خوښ وي ښه ابو وقاص وعلیکم السلام ابو وقاص فرض مون پس امام صاحب په جمع جهرن دعا کولی شي اشفاق احمد وای چې واړی دیرباله نه وای چې د فرض مون پس امام صاحب په جمع جهرن دعا کولی شي په جمع باندې بالکل کولی شي د فرضونه هم بس کولی شي د سنتونو باندې کولی شي جایز دي لازم نه دي جایز دي که څوک فرضونه بعد هم کوي او که سنتونه نه خو نبی علیه الصلاۃ والسلام نه جهرن د جمع د فرضونه بعد نبی علیه الصلاۃ والسلام اجتماعي دعا کړي روایت نه ده خو قولی حدیثو کې شته او نه دا رنګ سنتونه بعد که څوک سنتونه بعد کوي ته دا وایي چې بهتره کما ده د فرضونه بعد یا د سنت زه به وایم چې د سنتونه بعد ځکه چې د سنت چې کم دي دا هم په فرض او مکملات دي کنه نبی علیه السلام فرض د فرضونه بعد دعا قبلی کنه فرضونه مراد ده چې سنت ور سره وشي نو کامل منجور شي سنتونه بعد بیا بهتر دي جی بل یو ملګری جی شاهد د پندو سبزی منډي د ټلیفون کړو دوه پوښتنې دي کړې دی اوله دا د دیوی چې یو جنې د پلار کور کې وي او د کېدنې نه بعد ورسره نکاح وشي نو که وخت تیر شوي د رخصتۍ په وخت کې دوباره نکاح تړلو بیا ضرورت شته او څه بیا ووایه یو جنې سره نکاح وشي که نه چې د کېدنې نه بعد او رخصتي څه وخت بعد کېږي نو آیا د رخصتۍ په وخت کې بیا دوباره نکاح تړلو ضرورت شته او منګني په وخت کې نکاح شوی شوي بیا بل نکاح هسې فضول دی اسیو نکاح ته شوی جی بل پوښتنه دي دا کې وي زموږ دکان دی او تقریبا د 20 لک روپو سودا پرته ده او موږ باندې 14-15 لک روپۍ قرض دی نو آیا دا 14-15 لاک ته منها کا منفي کا چې څومره پاتې شي په هغې زکات ورکوه بل یو ملګری حضرت محمد د سوات نه ټلیفون کړی دی دوی زموږ ماما زموږ د مور سره لږ څه مسله راغلی وه جګړه راغلی وه نو ده وي طلاق کړی او که زه ستاسو کره راغم نو ما باندې دې ښځه طلاق کوي وی بیا مونږ کور بدل کړو بل نوی کور هم جوړولو نو نوی کور چې مونږ جوړولو وی ټول کور کې را سره ماما کار کړی دی را سره جوړ کړو نو اوس نوی کور ته آیا زموږ ماما راتلی شي که نه شي راتلی مونږ وایي چې اوس یې مونږ سره روغه شوې ده که د دې خاندان نه د قصدنه تپوس وکړه که دا قسم د دې نه کړی چې دا خاندان چې په کم کور کې وي زه نه ورځم په ما ښځه طلاقه ده د ده نه تپوس وکړه که دما مراد دا وي چې په کم کور کې چې دا خاندان وي خو مراد به یې دا وي کور مراد نه وي د خاندان سره تعلق مراد دی نو دې نه بعد چې دی اوس هغې به وجود بیا راځي نو ښځه پرې خامخا شقیق طلاق کېږي شاهجي صاحب د جاپان نه ټلیفون کړی دی زموږ ریګولر لیسنر دی دعا درخواست یې هم کړی دی او بله پوښتنه یې کړې ده دی وایي چې د ماسپښین او د مازدیګر په منځ کې نفل کول جایز دي که نه ماسپښین او مازدیګر په منځ کې ماسپښین او مازدیګر په منځ کې بالکل جایز دي څومره کولی شي جواز شته مازدیګر لمونځ نه مخکې چې څومره ته کولی شي کولی شي وعلیکم السلام الله دې عزتمن کړي خو دا نور ملک وایي چې زما د رور سره جګړه وشوه اوس خبرې را سره نه کوي اوس زما عمل قبولیږي ولې نه
عمل خو دې قبولیږي خو ګناهګاریږي چې 3 ورځې نه مخکې رضا کولی شي رضا یې که هغه نه رضا کېږي نو بیا هغه ګناهګار ته نه یې ګناهګار او ته کوشش وکړه چې رضا یې ښه میډیا پر د دې جواب مونږ درکړو وهاب سلام کړی وعلیکم السلام په کورونو کې د نظر ماتې په نیت د کپړو باتۍ لوګول کول څنګه دي د کپړو باتۍ نظر ماتې دپاره کپړې لوګې کول څنګه دي دا خو د هندوانو طریقه ده نظر ماتې دپاره خو دعا شته که نه اعوذ بکلمات الله التامة من كل شیطان وهامة من كل عین الله دغه دی که نه دا وایه دا لوګي موګي څه لکه امتیاز افریدي وایي چې د ګوهریانو بیانونه اورېدل څنګه دي ګوهریانو بیانونه څه لا اورئ ګوړه کې زار درکوي ګوهریانو بیانونه مه اوره علماء حق شته که تاسو بیانونه اورېدل غواړئ نو نن سبا شیخ ادریس صاحب الله پاک ته عمر ورکړي عمر دې دراز کړي د هغه والا بیانونه اورئ د اصلاحي بیانونه دي شیخ ادریس صاحب الله دې عمر ورکړي نو سړی بیان واوري نو لږ شانتې زندګي بدلېږي د ګوهریانو بیانونه واوري دې سره سړي زندګي بدلېږي خو بدعاتو طرف ته ګوهریانو بیانونه چې اوري زندګي دې بدله شي خو بدعاتو طرف ته غټ غټ علماء کرام دي علماء دیوبند نه فریق دي خو چې د ګوهریانو بیانونه اوري نو اته کله خوري لاړه بس بریلیت طرف ته سیفیت طرف ته میل شي دا بیانونه مه اورئ حق اهل حق بیانونه اورئ ښه مخکې وایه صاحب محترم یو ملګري ته پوس کوی امریکې ته روان یم نو په جاز کې به د منځونو څنګه حساب وي په جاز کې لمونځ کېږي اودس کوه لمونځ کوه او قبله چې نه معلومه قبله پکې معلومه یا هر چا ته پته لګي هلته چا نه تپوس وکړه ډایرکشن په جاز کې وي بل ملګري چې تپوس کوی تاسو د قرض لپاره دعا او که جاز کې درنه پاتې شي بیا وروستو قضا وکړه یي قرض لپاره دعا څه دی وایي تاسو ښودلی وې ډېرې مې وکړلې خو لږ چر قیمتي دعا راته وښیې بل دعاګانې ټولې اودس کې اوسه که نه اودس کې او بیا فرض لمونځ نه بعد وایه قرض لپاره الله مکفیني بحی خو اودس کې اوسه هر وخت ښه جی امتیاز جواب مونږ درکړ د ګوهریانو بیانونو جواز نشته اسلم خان افریدي وایي د جواب مونږ درکړ مفتي صاحب د کال په بیعه ټیرونه اخیستل څنګه دي قدیر خان صاحب ټیرونه خلک اخلي بعضې خلک او پیسې پې نغدی دا سود دی ښه صرف پیسې نغدولو لپاره ټیرونو بیعه کوي بیع شرا دا سود دی نه ځان بچ کا او نور دا دی چې تا خپل ګاډی دی هغه دپاره ټیرونه اخلی د کال په نیټه باندې اخلی خپل ګاډي ته ټیرونه واچوه کال په نیټه زیات نو صحیح دی جایز دی یو سیز دی پکار دی او هغه تعالی په نیټه باندې ګران درکوي وایه خو پکار دی دې سیزه نه که سیز دی پکار نه دی بیا دوباره خرڅای نو دا سود دی سود نه دپاره هیلې جوړای نو دا هیلې جایز نه دي ملک احمد سلام علیکم السلام رحمان ساحل زکات په کم ریټ ورکو په اخیستو په خرڅولو ریټ باندې زکات په ورکای چې په څو باندې خرڅوي شي په هغې به زکات ورکای شاه مهربان مفتی صاحب دا ماسپښین مونځ نه بعد تر مازدیګر لمونځ پورې مانځه کې نفلونه کېږي جایز دي رحمان سائل ته مونږ جواب درک کاسمیټکس دکان کې زکات ورکا پکې مې ته فروخت باندې مې صاحب ما نه چا پیسې را نه وړې دي رنوړې اوس نن سبا راته کوي دعا راته کوي ښه احسان الله صاحب وي احسان مروت صاحب چې پیسې مې ورکړې نن سبا راته کوي دا وایه چې اللهم انا نجعلک فی نحورهم ونعوذ بک من شرورهم امید دی چې الله په زړه کې رحم واچي د الفرض لمونځ نه بعد 3 ورې وایه ختم نبوت ٹل السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ جناب مفتی سے کیا فرماتے شرع متین اس مسئلہ کے بارے میں اسکول کا چوکیدار تھا اس وقت میں تعلیم حاصل کر رہا تھا ڈپٹی میرے جگہ میرا بھائی سر انجام دیتا تھا تقریباً 20% ڈپٹی میں نے کی ہے اور 80% ڈپٹی میرے بھائی نے اب چونکہ پینشن کا مسئلہ ہے کیا میرے لیے پینشن لینا جائز ہے یا نہیں اور ماہانہ پینشن لینا خواہ چې کله ستا په نوم باندې نوکري وه چوکیدار ستا وې ډیوټي دې ورور کوله هغه ته تنخوا میلاوېدله نو ټیک دی اوس چې پنشن میلاویږي پنشن تاله حکومت درکوي ښه د دا معنا چې تا خپله نوکري چاله په اجاره ورکړې وه نو اوس په پنشن هم ته اخلی او ماهانه پنشن دی اب هم ته اخلی ضرور دی پکې حق نشته که خپل طرف نه ورکای ورې کا السلام علیکم مفتی صاحب شادی سے پہلے اپنی بیوی کو شاہ میں ایسے کہے کہ تم میری بیوی نہیں ہے ارشد خان وی چې د خپل خزه ته
څوک دا وایي چې ته زما ښځه نه یې، که د طلاق په نیت یې ورته ووایې نو طلاق یې باین دی، که طلاق په نیت یې نه ورته ویلي نو بیا طلاق دې سره نه غورځېږي. محمد علي سواتی سرخلي وایي چې مثلا مفتی صاحب روزګار وظیفه مونږ ښودلې او اودس کې واسه، اودس نه پاد اودس سره وایي الله مغفر لی ذنبي ووسع لی فی داري وبارک لی، الله دې تا ته روزګار نصیب. خاروح الامین وایي چې ما اراده کړې چې زه د کوټ مرکز سره د عطرو دکان کولاو کوم. مونږ درته دعا کوو چې الله پاک دې تا ته کامیابي نصیب کړي. روح الامین عطار صاحب، مونږ درته عطار صاحب هم وایو. عطار صاحب الله دې تعالی دکان کې کامیابي نصیب کړي الله پاک ته، او دس کې اوسه د عطرو روزګار کوه الله به ان شاء الله روزګار کې تا کې برکت واشي. دا قسم څخه فراد سیف الله وایي لسو کسانو له به کپړې ورکړي چې مالدار یې بیم غریبانو ته، کوای چې ما دومره وس نه کړي نو لسو کسانو له روټۍ ورکړه ښه سارو مخه، کوای چې بالکل بې وسه یم نو بیا 3 روژې وساته. په ډراف عتیق رحمان وایي چې په ډراف لګولو ډریپ لګولو روژه ماتېږي؟ نه ماتېږي. ځه دا پښتنه یو ملګري کړي و د نکاح باره کې، دی وایي چېرې صرف جنۍ ته پته وي او موږ د ګناه نه بچ کېدو دپاره نکاح کړي وي، چېرې په موبایل ورسره خبرې کوو د جنۍ ته صرف پته وي نکاح مې ورسره په موبایل تړلې وي، آیا دوباره دی وایي چې بیا د دې نکاح اظهار کول دا ضروري دي که نه؟ نه که په موبایل دې تړلی شرایط دې پوره کړي وي د نکاح، ګویان پکې وي، ایجاب و قبول وي، نو بل نکاح پکې فضول دی. که ودې کړو ګناه خو دې نه کېږي، که بل دې وکړو خیر دی. تجدید نو بیا وکړه که نه ګناه پکې نشته، تجدید نکاح به وشي که نه، تجدید نکاح خو ښه دی بهتر دی بیا یې وکړه. بل ملګری ابو حسن د بونیر نه دی وایي چې د جومات سپارې کوم تختې باندې پرتې وي دغه تختې اضافي شوي دي نو موږ د دې سره څه وکړو؟ آیا دا خپل استعمال کې راوستې شو؟ د څه شي تختې؟ د کوم قرآن پاک کې جومات کې تختو رحیلونه شي، رحیل باندې چې کوم دي چې زیاتې شوي دي، لرګي والا رحیلونه دي زیاتې دي او چې دی چې اضافي دي اوس زیاتې شوي دي مطلب کار نه کوي، د کار نه وتې دي که نه جي خرابې شوي دي، خرابې شوي دي نو بیا وا پیسې ورکړه جومات ته او ته یې وسوځوه. جی دویم دی وی چې یو حدیث مبارک ته کفا بالمرء حدیثا، نو دی وی چې دا هر یو خبره وړاندې ذکر ایو حدث بكل ما سمع، دا حدیث وای پورا او جنو دی وی چې دا د عالم بیان مونږ ګورو بیا مخکې خلکو ته بیانو، آیا د دې حدیث زمره کې خدا نه راځي؟ نه هر داسې د ګوهریانو مسایل چې بیانای چې پیر راتلو په هوا کې ما ولیدو نو بالکل چې تار کس نه کس بیانونه اوري د بدعتیانو ولا سیفیانو ګوهریانو بریلیانو ولا دا مسایل چې دا په د میډیا باندې چې لګیا وي چې ما په هوا راغلم او په دریاب کې ګرځېدم او کولې کړپ نشي خلکو ته کېني چندا راکه ارام افته هره جمعه کې خلکو نه چندې اخلي جمعات ته پره تنخې ده پره او ګرځي په ګاډیو کې وایي چې زه به په هوا مې ولیده په هوا کې ګرځي دا دروغ چې وایي د دروغ چې رسایي بالکل د دروغو خبرې چې رسایي خوبونه غلط دروغ خوبونه بیانوي په منبر باندې ورته یې رسایي بلته نو یقینا په ګناهګار. البته قرآن و حدیث صحیح خبره مستند خبره بل ته رسول دا خو فرض دي تا باندې دا ورسه. نبی علیہ السلام فرمی چې سرسبز و شداب دی هغه کسان چې زما حدیث واوري بل ته ورس. او بیا حجۃ الوداع په مقام کې ویلې چې بلغ ما طرف نه چې نه دا خلق چې کم موجود دي دا نور ته ورسوي زما کم بیان دي زما کم مسائل دي. نبی علیہ السلام دا حکم کړي بلغوا عني ولو آیه یا ایها الرسول بلغ ما بما انزل الیک، دا قرآن پاک حکم دی دا خو برسه دروغ به نه رسه که ملیان دی او که جاهلان دي چې دروغ وي دروغ خوبونه بیانوي او دروغ کرامات بیانوي د ګوهریانو سیفیانو وغیره دې خبرې بل ته نه رسه بلکې اورې به نه که واده اورېدلې نو بل ته به نه رسه. بل یو ملګری د سفیر الله د حیات آباد نه ټلیفون کړی دی چې زه اف سی کې نوکر یم، زه دلته امامتي کوم خو قاري یا حافظ نه یم، دی وی چې یاره څوک وینه مجبوري شنو آیا مستقل امامتي زه کولی شم که نه شم کولی؟ ولې نشي کولی شي خپل لمونځ کېږي نو امام هم جوړ دی. هر یو کس چې خپل ځان ته لمونځ کوي لمونځ کېږي خو بل ته امامت هم کولی شي. بل یو ملګری محمد ریاض الدین د سعودي عرب نه ټلیفون کړی دی زما یو ملګری دی ما سره هر وخت کله سیاست باندې کله عام حالات باندې بحثونه کوي او بیا وایي چې ناراضګي م راشي منځ کې نو مفتي صاحب ماته داسې وظیفه وښیي چې زموږ د خفګان منځ کې نه راځي. سارو مخام یا صبوح یا قدوس یا غفور یا ودود دا غوایا او پیر سارو مخام نو زړه به درته خلکو نرمي دا څه وایي دا زما له سر وظیفه راکړه داسې شي زما له سر وظیفه عمر وظیفه سر درد لپاره سر باندې لاس دا وایا چې بسم الله الرحمن الرحیم درې پیرې او پیرې وایا چې اعوذ بعزت الله وقدرته من شر ما اجد او حاضر دا وظیفه د سر. حاجات کې بسم الله الرحمن 70,000 مرتبه ختم ہے کې نه نشته ځان نه خلکو جوړ کړه حاجات ته پر خپل وظایف دي دا زنه مولایان چې ناس وی چې 35,000 5 लाख وای دا ځان نه جوړ کړي د وظایف اسې د تنګي
کولی ته نه شي بیا خیر به ووایه چې دا وظیفه ما صحیح ونه کړه که دا کار کېدو دا ټول ټګان دي چې دا لوی لوی اوږدې اوږدې وظیفې ښیي قرآن و حدیث لا یکلف الله نفسا الا وسعها نبی علیه الصلاة وسلام یا قرآن کې وړې وړې وظیفې او دعا راغلي هغه ولې نه وایه چې دا دروغو پیرانو دا اوږدې اوږدې تسبیح نیولي ازه نه پکې وایي په پیغمبر باندې زه وایم چې الله دې غر که الله دې غر که دا په وظیفو په تسبیحو باندې وایي نو داسې پیرانو نه دا اوږدې اوږدې وظیفې مه اخله قرآن و حدیث کې چې کوم وظایف راغلي موږ په فیسبوک هم ذکر کړي په یوټیوب چینل ورته وښایه په کې ذکر دي مفتي غلام فرید حقانی په نوم زموږ افیشل یوټیوب چینل دی هلته یې واوره وظایف شته دی عملګري دی وګورئ بل یو ملګري ټلیفون کړی دی عمر د سوکانو دی دی وی چې د موبایل په ذریعه باندې آیا نکاح منعقد کیږي که نه کیږي که نکاح کیږي نو د هغې د طریقه څه ده او شرایط څه دي په ټلیفون باندې موبایل باندې نکاح تړل موبایل باندې یو سړی نشته مثلا یا هلک نشته جینۍ نشته هغه به خپل یو وکیل مقرر کړي ګویانو په مخ کې هغه وکیل به ایجاب و قبول کوي بیا کیږي اسلم خان افریدي وایي دی څه ویلي پڑھاؤ کا पाकिस्तान बना है इस्लाम के नाम पे कि अब हमारा कानून लॉर्ड मेकारी कानून है मुल्क में जिना हो रही है चोरी हो रही है कत्लेआम हो रही है ये गुनाह की सर है कि मुल्क में इस्लामी कानून लाने दरी के नहीं उलमा क्यों मुतैन नहीं हो रहे हैं सिर्फ ये कि ना जी دوی چې اسلامي قانون په پاکستان کې نشته دا ګناه د چا په سر ده ځکه اسلامي قانون نشته څوک زینګانې کوي څوک غلې کوي دا ګناه زما او تا د ټولو خلکو په سر دی څومره عوام چې دي که نه په پاکستان کې اوسي اسلامي نظام نشته او غلط کارونه کېږي دې کې رعایا چې څومره دي که نه عام خلک د دې ګناه هم شته عوامو د بادشاه چې کم دی هغې هم ګناه ده او ما ورته پکې ذمهوار ټول ګنهګار یو هر یو سړی به اسلام نظام د پاره هر یو سړی په خپله دایره کې خپل کار کوي کمه دایره د علما نه تپوس وکړه چې زما څه دایره ده خپل ځان ته به دایره هم ته نه مقرره یې چې ټوپک ته راخستې زه اسلام راخه ټوپک راخستلو چې کله مقرره شي علما کرام به تعالی څه کوي تا ته اجازت درکوي څو پورې علما کرامو کومه دایره درته وښیله په کې کار کوه تا درته وایي چې دعوت تبلیغ کار کوه نو دعوت تبلیغ کار کوه درته وایي سیاست کې کار کوه سیاست کې کار کوه علما نه اوره چې په لمانځه کې درته مخ کي جنازې کې درته مخ کي نو په سیاست کې هم ځان نه مخکې ساته اسلامي نظام به څنګه راځي دا به د عالمانو نه تپوس کوي علما کرام چې قرآن او حدیث باندې پوهېږي او ګنهګار پرې ټول دي چې څوک کوشش نه کوي اسلامي نظام دپاره ټول ګنهګار دي مخکې پسې وایه سورت فاتحه وایه ها مالا سر دیو جواب موثر مولانا صاحب کیا حال ہے دعاؤں میں فہیم خان راولپنڈی فہیم سے الله دې ټولې مسئلې حل کړي یو ملګري چې لاوټ نو ټلیفون کړو وای تاسو وظیفه را کړې و تاسو ډېر شکریا ادا کوم حاجت می پورا شو کنه الله پاک دې ټول مسلمانانو د حاجات پورا جی الله پاک دې ټول مسائل حل پوس کړی دی وای ما سره اکثر دلته نږدې بریلیانو جماعتونه دي هغه امامان دي زمون نور پسې کوم کنه کیږي چې بل جماعت نشتا او جمع د تر قوامه بریلیانو پسې کوا خاجي ځکه چې بل غنښته بل جماعت نشته بل امام نشته نو د دوی پسې لمونځ کوه جمع ما پرېږده سوزکۍ چروم هغې کې د جنکیانو سکول ته وړم که نه بدنظري پکې راځي نو دې ځان ته بچ کوه نوره دا روزګار کوه سوره کل هو الله سهار او ماښام وایه بدنظرۍ نه ځان بچ کوه بدنظرۍ نه خو ته بچ کېدلی نه شي بازار ته به ووځې که نه نو ځان خپله بچ کړه قرآن حکم دی یا کل المؤمنین یغضوا من ابصارهم سترګو نظر حفاظت په خپله باندې کوه ریاض خٹک وہی چې زما یو ښکلی دوست دی ښه دوست دی کسی نہ کسی بات پر باس ہوتا ہے کوئی ایسا وظیفہ بتاؤ باس نہ کرے اللهم انا نجعلک فی نحورهم دا وایه په زړه کې دا وظیفه پوره وایه سهار و ماښام حسین علی مونږ ته بېروزګارۍ وظیفه ښودلې ده دا د څه محمد طاهر السلام علیکم دا په موبایل باندې قرض راوغوښتل څنګه دي او په ایزي پیسه باندې هم ایزی پیسہ باندې پیسې دی پرتی دی هغه باندې منټونه درکوي دا خو سود دی ګناه ده البته چې ته د موبایل باندې قرض راوغواړې هغه درنه زیاتې پیسې کټ کوي دا سود نه دی دا اجاره ده ښه نو په اجاره کې کمای او زیاتی رتلی شي سلیم خان سلام کړی وعلیکم السلام حسین علی ولی نجیب الله وایي چې یو تبلیغي وایي چې الله داعی ہے رسول داعی بھی داعی ہے اس کے بارے میں کیا حکم نو دې کې څه خبره ده چې الله پاک کوم ته داعی دی که نه دعوت ورکړی دی د اسلام نبی علیه السلام دعوت راکړي په دې کې څه مسله ده صالح محمد حقانی تقراوی وی چې یو بدعت خو ثابت که کنه د چا بدعت ثابت د ګوهریانو د سیفیانو د بریلیانو چا بدعت ثابت کم نوم یې راته وښایه چې هغو بدعت درته ثابت
ابو اسد وایي چې د ګمراهانو نه مراد ګوهریانو نه مراد څه دی؟ مختلف فتنې دي، ځان ته بچ کوه، ګوهریانو نه ځان بچ کوه. صیفیانو د ګوهریانو صیفیانو عقاید سره یو شی دي. که چېرته ګوهري ته ووایه چېرته چې ګوهري وي چې ورته وایي چې صیفیانو عقاید بیان کا برسریام نه شي بیانولی ځکه عقیده سره یوه ده. جماعت کې مسجد کې ټوپونه وهل بدعت دي، عظیم بدعت دي. داسې خلکو چې اسلامي حکومت راشي سرونه قلم کول واجب دي په مسلمان او اسلامي حکومت باندې چې په جماعت کې مسجد کې ټوپونه وایي ډانس پې کوي. اسلامي حکومت باندې فرض دي چې د دې نه سرونه قلم کړي او مینار دې جوړ کړي د دې سرونه، او د غټې غټې پګړۍ وي د مینار به ډېرې ښکلې ته جوړ شي، نو غټ ښکلی مینار به ته جوړ شي ښکلې طریقې سره. نو داسې ښکلی مینار ته جوړ کړي. اسلامي حکومت باندې فرض دي چې څوک مسجد بې احترامي کوي، ګستاخي کوي، دا ګستاخ دی مسجد دی د الله د کورونو چې په جومات کې ګډېږي او بیا ورته ثواب ورته وایي. نو په اسلامي حکومت باندې لازم دي چې دا دوی نه دی دا مردار سرونه کټ کړي او مینار دې ته جوړ کړي. قطب مینار سوي لکه دوی نه دی جوړ کړي، بدعتي مینار دې ته جوړ کړي غټه. دا په حکومت باندې فرض دي، داسې نه چې عام خلک به دا خبره نه کوي، حکومت باندې لازم دي. ښه اوس طالبان حکومت راغلی په افغانستان کې، په دوی لازم دي چې په کم مسجد په افغانستان کې کم سړی وګړېدو ډانس یې وکړو ثواب یې ورته وایي، نو امر بالمعروف و نهي عن المنکر چې کومه شعبه ده په دې باندې فرض دي، لازم دي قرآن دې وګوري حدیث، بلکې هغه موږ نه ښه پوهېږي. طالبان علما کرام ښه پوهېږي چې څوک په مسجدونو کې ګډېږي تاویږي یا ورته ثواب وایي، زنا پکې ګډېږي او زنا هغې حمایت کوي لکه مظهري چې د حکیم مظهري. دا ټولو قتل په اسلامي حکومت چې په افغانستان کې دی په دې لازم دی فرض دی. کني عبدالعلي حقانی صاحب الله دې وبخي د هغه فتوا دې وګوري. جی بل یو ملګری دی جی فضل محمد بډبیر نه ټلیفون کړی دی وی چې زلمی لا آیا نقد ورکول دا بهتر دي کنه تحفه وغیرہ ولا وړل؟ زلمی لا ولې ورکوي نقد څه چالي کړي دا واده په موقع کې دی چې مبارک سلا ورکوي غریب دی څه شي دی سلا ورکوي واده کې چا کړی دی بس مبارکي ورکه پیسې مېسې ورکول ګناه دی پکې. ښه سلا ورکوي پیسې کته وای چې تحفه ورکاو نو واده په موقع ولې ورکوي؟ هسې تحفه خو یو بل ته ورکوه په دې سره مینه زیاتي چې واده وکړي نو څه لا ورکوي دې دپاره یې ورکوي سبا چې زه وکړو چې ماله بې راکړي نو ګناه ده پکې. سید جمشید د ټانګ نه ټلیفون کړی دی وی چې قالین کله ناپاکه شي نو دا خو ډېر مسلې موږ ته دې پاکولو طریقه دا ده چې قالین وي که نه یو طریقه خو یې دا دی چې لاندې ورته تال کېدوه که نه لاندې چې کم ځای بلماس شوی په هغې باندې اوبه پرې لاندې وغورځوه 3 ورې او که لاندې پنځه غټ قالین وي نو هغه ځای باندې 3 ځلې اوبه وبهیوه هغه ځای چې ده راټول یې که په هغې باندې 3 ورې ځای اوبه وبهیوه نور نشان دې پاتې وي. ښه نظیر خان وایي چې د حلالۍ په باره کې څه وایي؟ حلالۍ په باره کې قرآن فرمایي چې فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غیره چې کله د 3 طلاقونه ورکړ نو تاله د ښځه جایزه نه ده تر څو پورې چې حلاله نه وي کړې. دا قرآن پاک ویلي نو زه څه به ووایم نظیر خان صاحب الله دې ستا جهل ختم کړي. قرآن ګوره حدیث ګوره چې دماغ دې په ځای شي. ښه زمونږ په کور کې یو مفتی قبضه کړې ده یو مفتی قبضه د مونږ پورا 28 लाख روپۍ وي زمونږ پورا 28 حسین خان وای مفتی صاحب زمونږ په کور یو مفتی قبضه کړې ده د مونږ پورې 28 लाख روپۍ وي. دا څه وایي مونږ سره کښېنه دا سوال څنګه دی؟ زمونږ په کور باندې یو مفتی قبضه کړې ده مونږ پسې 28 लाख روپۍ وي ورکه 28 लाख روپۍ که نه قبضہ وہ درته پرېږدی. طالب الدین وایي چې اگر کوئی عورت بچہ کچل کمای تو کفاره میں او جی جی بالکل بعد مور 2 میاشتې مسلسل روزې ساتي نه روزې به ساتي چې نه شي ساتلی بیماره نو به صبر کوي خو روزې فیغه نشته د دې فدیه نشته. دا امجد علي افریدي ټلیفون کړی دی جی نو دا په میسج کې دا سوال را لګلی دی نیک افضل وایي چې ما نه غټ بدعتي نشته الله دې بدعتو نه وساته. ښه جی نو امجد علي افریدي وایي چې مردان ټلیفون کړی زموږ علاقه کې ښځې کاروبار کوي د قسطونو باندې مثلا یو کس راشي استري پکاري یا ماشین جی جی جایز دی نو دی وایي چې ورسره خو موجود نه بازار ته بوځي او هلته ول هغه څیز والي بیا ورته په قسطونو باندې زیات کوي دا جایز دی چې ځان ته خپله به اخلي دوی سودا به کوي ځان ته به اخلي ښځو له سامان سړي له پکار دی ته به ځان له والې قبضه پې وکړې بیا یې په ښځو به سړي باندې ګران خرڅ کړي دا جایز دي.
خو دا ښځې خو سامان پکار دی که نه ځینې خلک سامان نه پکار سامان راوالي بیا خرڅ کړي په نغدو باندې دا جایز نه دي. بل یو ملګری دی نجیب الله د کرک نه ټلیفون کړی دی دلته میسیج هم رالیږلی دی وایي چې زموږ په علاقه کې یو کس دی هغه وایي چې الله د هغې دی پیغمبر د هغې دی او زه هم د هغې یم. دې جواب ما درکړه چې دې کې تاته څه مسله ده اشکال پکې څه دی. بل یو ملګری وحید الله د محمد ایجنسۍ نه ټلیفون کړی دی وایي چې یو کس ته چې کوم دی پیشاب قطرې راځي نو امام نه نو آیا دې امام جوړېدی شي که نه؟ نه چې کوم سړی معذوره وي د هغه امامت چې دا مکروه دی دا امامت نه کوي معذوره چې قطرې راځي. محمد الیاس صاحب جی تپوس کړی دی وایي دا پولیو ډیوټي کول جایز دي که نه ګناه پکې سره د زنانو سره خبرې اترې کول نو خبرې کول زنانو سره جایز نه دي خو لیکن د پولیو ډیوټي کول په دې باندې تنخواه اخیستل جایز او پولیو قطرې خوړل د دې دپاره زموږ یوټیوب چینل دی وګوري پولیو ورکه مفتي غلام فرید حقاني ورکه په یوټیوب باندې تا ته به د پولیو قطرې خوړل جایز دي او که نه دا به درته میلاو شي. بل جی لاهور نه یو ملګري تپوس کړی دی او وایي چې زموږ اداره خلک لیږي حج دپاره جی نو لس کسان لیږي د هغې دپاره لږ وظیفه راته وکړئ چې زما نوم پکې راوځي. د الله نه غواړه نفل کوه که نه نفل د حاجات وله کومه دعا د هغه وایه الله به دې بوځي انشاءالله. او ویښته رنګولو دپاره بنوي وایي چې سر او د ګیرې ویښته تورول دی جایز نه دي سور کول یې جایز دي. ارشد خان وایي مفتي صاحب د واده نه مخکې د ښځې سره په واده نه مخکې یعنی نکاح شوی نو خو ښځه دی دا خبرې ورسره کوه که نکاح نه شوی نو ښځه خو دې نه ده پردی ښځه ده پردی ښځه سره څه خبرې کوي ګناهګارېږي. اسلم خان وایي چې ماشاءالله شاباش جزاک الله الله دې اجر درکړي یم خو 20,000 ورځې نه یم چې زه قرضه ختم قرضو دپاره ما وظیفه ذکر کړه الله دې قرضو نه خلاص کړه. اشفاق احمد دی وی چې مولانا صاحب تاسو خو وایي چې پاکستان جمهوریت اسلامي دی نو دا غیر اسلامي بلونه پکې ولې پاس کیږي مثلا یو کس ته دا حق حاصل دی چې خپل جنس بدلولی شي په شناختي کارت کې دا بل پاس شو د سینټ نو دی وی چې جنس بدلولی شي یو کس خپل جنس بدل کړي په شناختي کارت کې شناختي کارت کې یو خپل جنس بدلولی شي څنګه داسې بل خو موږ نه دي لیدلی نو غلطه خبره کوي کنه دا صحیح. پاکستان کې لاډ میکالے نظام دی طریقہ کار ټول دی انګریزانو دی کم قانون چلیږي کنه دا اسلامي قانون نه دی. اوس جمهوریت خو یو پوړی دا په پوړی باندې به ته حکومت تا میلاو شي چې کله حکومت میلاو شي دا نظام به بدلای نظام خو یقینا خراب دی انګریزي نظام دی رشوت پکې دی دروغ پکې دی عدالتونو کې دروغ دی په پیسو باندې عدالتونه کار کوي اسلامي نظام خو نه دی په پاکستان کې لاډ میکالے نظام دی خو جمهوریت یو پوړی د پاغې ورسې دا نظام بدلولو دپاره به کومه طریقه ده تا سره طریقه بله نشته که نه خو دا جمهوریت په پوړی به هلته ورسې جمهور کسان یعنی ډېر علما کرام هلته ولېږه اسلامي بیا به هغه نظام بدل کړي که نه غلطي خو زما وته ده که نه ووټ ورکوو په پیسو باندې په کمبا باندې په 10 روپۍ په 10 روپۍ باندې او غواړو اسلامي نظام دا غلطي زمونږ تاسو ده عمران خان چې هر څنګه دی الله پاک په مونږ تاسو مسلط کړی مونږ د دې حقدار یو که نه که مونږ سم شو که نه نو مونږ باندې به سم سړی راشي. مولانا بجلیګر صاحب ته چا وویلې چې زمونږ امام پسې لمونځ کېږي وی چې امام دې څه چل کوي چې امام خو ټي وي ګوري وی چې ته څه ټي وي نه ګورې چې څنګه ته داسې د امام دی که که ته ځان نه پیغمبر جوړ کړې نو مقتدیان به هم صحابه کرام درته جوړ شي ته په خپله څه شی چې ته وایې چېره خو مونږ ټول نقصان زمونږ کړی که نه ووټ ورکوو پیسو باندې غواړو اسلامي نظام وایي اسلامي نظام نه راځي په جمهوریت څنګه نه راځي جمهور ولېږه ته اسمبلی ته جمهور مسلمانان چې اسلامي نظام راځي که نه راځي ډېر اسلامي دفعات چې دي شامل شوي دي که نه 73 آئین کې دغه حکمیت اعلی به اعلی ته حاصل وي دا چا علما کرامو په جمهوریت طریقې سره قادیانیان په جمهوریت طریقې سره کافر مقرر شوي دي کني دا قادیانیان به اوس وه په پیسو به یې درنه ښځې اخیستې وه خو اشفاق احمد صاحب الله پاک دې تا ته بصیرت نصیب کړي زمونږ د پروګرام زیات نه زیات شیر کې تاسو لپاره صدقه جاریه وي د خلکو ذهن سازي به هم کېږي کني په کورونو کې به داسې دهشتګرد درته پیدا شي چې خودکش حملې به در باندې کوي زمونږ پروګرام شیر کوو چې خلکو ذهن سازي کړي سینه یې کولاویږي بصیرت فقاهت الله پاک خلکو ته نصیب کړي بشیر حاجی آباد نه وایي چې سر سلامونه زمونږ اداره هر کال 10 کسان دی جواب مونږ در سلام وعلیکم السلام صاحب نور صاحب عرفان محمد صاحب
ګوهریان عقیده ووایه چې څه عقیده د صیفیانو ګوهریانو د بریلیانو عقیده یوه ده درته وخو مې دوله یوه عقیده یو شی عقیده ضیاء الرحمن سلام کړی وعلیکم السلام شعبان او د رجب میاشتې روزه نیول څنګه دي شاهد خان مسلسل د رجب د شعبان روزې نیول ثواب دی ګناه پکې نشته مسلسل ټول کال یې ونیسه ګناه پکې نشته خو لیکن داسې به نه وایي چې خاص په شعبان کې څه روژې راغلي دي شریعت نه خاص په شعبان یا په رجب کې څه روژې نشته کاسې لارې لرای دعا درخواست کړی دی چا وعلیکم السلام ہماری خالہ کی شور کتی کی طرح ہمارے پیچھے پڑا ہے کل اس کی پٹائی کر دی اللہ تعالیٰ ہمیں حرج نہ اللہ پاک سے تاسو په منځ کې صلح راولي داسې وایي چې اللهم انا نجعلک فی نحورهم ونعوذ بک من شرورهم الله به د دوی شر نه وساتي جی وایي حضرت نثار د پیښور نه ټلیفون کړی دی جدي وی چې زه قرضدار یم او کور کې ډېره زیاته پریشانی ده موږ ته مفتي صاحب څه وظیفه وکړله قرضدار ده سلام اچوه کور ته چې راځي په اودس کې اوسه او قرض ولا وظیفه فرض نه بعد ویا اللهم اکفینی بحلالک عن حرامک واغنینی بفضلک عمن سوا درې ورځې وای ان شاء الله قرضونه به الله خلاص کی بل یو ملګری محمد بلال د هنګونه ټلیفون کړی دی چې ما یو کس نه موبایل په کستونو باندې واخیستو کم چانه چې ما خستو د غرور باندې دوباره ما بیا په نقد خرج کوم ښه کار دی نه وکړو دا د سود د پر هیله جوړ کړه ګناهګار یې خیبر خان وایي چې یو روزګار د شته بل روزګار ته کوشش کولی شي بالکل یې کولی شي ښه روزګار چې میلوي د پر کوشش کوه فضل ټلیفون کړی د دوبۍ اماراتو نه دوی چې زه دلته اماراتو کې یوازې یم کار روزګار دپاره نو یوازې والي د وجې نه ماته مختلف سوچونه راځي مفتي صاحب ماته څه وظیفه یا حی یا قیوم برحمتک استغیث 41 دفعه وایه ذبیح الله مقدس وایي چې یو مشکل کې راګیرم د موسی علیه السلام وظیفه وایه اللهم لك الحمد والیک المشتقى وبک المستغاث انت المستعان لا حول ولا قوه الا بالله درې واره وایه هر لمونځ نه بعد ان شاء الله مشکل به د حل شي ذاکر الله بیٹنه وایي چې په پاکستان کې جهاد فرض عین فرض دی یقینا چې په پاکستان کې جهاد فرض دی فرض عین دی او کم جهاد یو جهاد باللسان وی یو جهاد بال نفس دی او یو جهاد بالمال دی په پاکستان کې جهاد باللسان او جهاد بالمال دا فرض عین دی او جهاد بالنفس چې کم دی دا په فوج باندې فرض دی افواج پاکستان چې دی په دې جهاد بالکل فرض عین دی دا جهاد د لپاره د قتال لپاره تنخیه اخلي جهاد په حکومت کې په فوجیانو باندې فرض عین دی په عوامو باندې جهاد باللسان او جهاد بالمال چې د فوجیانو د دې مجاهدونو امداد وکړي جی چې سب یو ملګري تپوس کړی دی وایي کور کې زموږ پیریان دي او جنکیان هم تنګوي یا لکان وظیفه راته وښایي چې د کومه بهشتي زور راواړه او په هغې کې یو خط دی نبي علیه صلات وسلام پیریانو ته لیکلی دی ښه خط دی هغه په بهشتي زور کې شته هغه ولیکه نقل یې کا په یو ځای کې بل ځای کې هغه رازویړن کا د پیریان به د کور نه وځي سورة البقره په کور کې وایه بیا پیریان نه راځي نه به جادو کېږي نه به بدنظري کېږي سورة البقره کله کله ختم کوه په کور کې مفتی صاحب د جواب موږ زه په هوټل کې کار کوم دا وایه وقاص یوسفزي سي وایي اشرف اورغزي 15 شعبان روژې نشته ښه کاسې لرې لاره خو څه خاص روژې نشته ښه وقاص یوسفزي وایي چې زه په هوټل کې کار کوم دلته زنانه راځي نو موږ ترې نه اډر اخلو نو آیا دې سره خبرې کول جایز دي جایز دي اډر ته اخله نو کم زمونږه مسایل دي د کې مونږ په 100-200 مسایل ذکر کړ نو دا چې بل ته ورسي څوک صرف زدا کې د نفل ثواب ورته ملويږي نو یو د دې زیات نه زیات شیر کوي او زمونږ یوټیوب چینل چې کم دی هغه ورته وایي مفتی غلام فرید حقانی په نوم باندې بعضې مسایل داسې دي چې دارالفتاح ته بار بار راځي روزمره مسایلو سره هغه تعلق لري نو هغه د مفتی غلام فرید حقانی په نوم باندې مونږ افیشل چینل جوړ کړی دی تاسو هغه سبسکرایب کړئ هلته ان شاء الله تاسو دغه مسایل هغه دانش بنگش صاحب ستا سوال جواب دی چې نه دلته یو ملګری پوښتنه کړې اختر علي دوی چې یو کس قسم وخوري چې دا کار به نه کوم بیا دوباره مات کی بیا مطلب بار بار قسمونه کړي یو کار باندې که هر څومره قسمونه کړي خو کار یو دی نو یو قسم کفاره دی که مختلف کارونو باندې مختلف قسمونه کړي نو مختلف کفاره به ورکړي که یو کار باندې بار بار قسم وکړي نو یو کفاره به ورکړي اوس ورته یاد نه دي چې ما مختلف نو یو اندازه دی ولګي لکه د زیاته ولګي دومره کفارې دی ورکړي استغفار دی هم وایي تا سره څه سوال ضروري نه دی دعا کوو دا مفتی صاحب خو جواب درکړو دی ول موبایل ولا اور مکو بس باندې دعا به وکړو چې کم زمونږه اډوانس فیسونه سکولونه ولا اخلي چې کم فیسونه اخلي استادانو ته تنخیه ورکوي نو جایز دي اډوانس کې فیس اخلي نو ګناه پکې نشته کم شی چې ورستو اخیستل چې کاولي ته والی پدې کې ګناه نشته اډوانس فیسونه زنه او سکولونه ولا اډوانس فیسونه والی خو استادانو له بیا تنخیه نه ورکوي ځان لایکي ځکه چوټای ورځي نو هغه ګناه ده
نه که اوس ځان له تنخیه ورکوي نو اول نه تا ته فرم کې لیکلي چې چوټۍ ولا فیسونه به راکوي نو ورکولی شي دا جایز دی اخیستلی شي او بنیو تا ته ما وویلې چې ویښته تورول جایز نه دي د ګیرې او د سر او د نش بنګش تا ته ما جواب درکړه چې نه دعا به وکړو چې کوم زمونږ اورېدونکي دي یا الله څه حاجات دي ټولو حاجات پوره کړي یا الله چا روزګار نشته هغه ته روزګار نشي بار ملکونو کې چې زمونږ ورونه دي یا الله خپل وطن ته سنم او غانم بچو ته راولي خوشحاله راولي او دغه دعا وکړو چې یا الله چا روزګار نشته برکت نشته کې برکت واچوي چا اولاد نشته نارینه اولاد یې نصیب او چا چې شته د هغې په سترګې یخې کړي په زړه کې څومره بیماران دي شفا کامله مدرار صاحب تره بیمار دی الله دې شفا کامله عاجله ورکړي نور څومره بیماران دي زمونږ پروګرام اوري شیر کوي یا الله هغه بیمارانو ته شفا کامله عاجله نصیب هغو ته ثواب نصیب کړي قرآن او حدیث باندې مونږ ته پوهه نصیب کړي عمل بدعاتو نه مو یا الله مونږ په امان کې هر قسم شرور نه مونږ مسلمانان په امان کې اسلام دپاره څوک چې مجاهدین دي جهاد کوي هغو ته یا الله بری نصیب کړي څوک چې دعوت تبلیغ کار کوي هغو ته یا الله بری نصیب کړي څوک چې د علم د سیاست په میدان کې د اسلام دپاره دي هغو ته اخلاص نصیب کړي کامیابي ورته نصیب کړي او مونږ ملک اسلامي نظام نفذ و دایم کړي وصلی الله تعالی علی خیر خلق